أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. د آیتونو ته وګورئ او درې مباحثو ته خیال کوئ. تحتی لفظی ترجمه د آیاتونو، ترکیب د آیاتونو او اغراض د علامه سیوطی تعلیقاتو کې ورسره اعتراضات او جوابات. اول بحث تحتی لفظی ترجمه د آیاتونو. فَإِنْ آمَنُوا کچری دو ایمان روڑی دا یهود و نصارا بمثل ما آمنتم به ایمان پشان د ایمان ستاسو فقد اهتدوا بتقی سره دی بسملار شو و ان تولوا کدی مخو ګرځاو دا ایمان نا پینما هم فی شقاق یقینا دوی په اختلاف کې تاسو سره بے پروا مکوي بس یکفیکهم الله زرد چکافی بشتا تد دوینا الله و السمیع د الله اوریدن کې دی علیم پویا دی صبغت الله. نصارا و بدا سکار کاو چې ماشوم به پیدا شو و ورځو بشو ژړ رنگ به په یو بالټي کې واچو او بدا ماشوم به کې ورډوب کوراو به وستو وای الان سارا نصرانیه حق اوس د رښتیا و نصرانی شه رنگ باندې رنگ شه د نصرانیت پر رنگ رنگ الله وای تاسو وای مون تابعداري کو صبغت الله د الله د رنگ الله رنگ دین دې کړه د الله د دین رنگ په مونږ دې دا مشاکلتن وای ومن احسن من الله سوک دې ډېر خستا د الله نا صبغتن د جهت د رنگ نا ونحن له عابدون مونږ دې الله لرا عبادت کوونکیو. قل ورته وایا تو حاجون آیا تاسو جګړه کوئ موږ سره بالله په بار د توحید الله کې او هو ربنا پدا سحال کې چې د الله زمونږ رب دی او ربکم او تاسو رب دی ولنا پدا سحال کې چې موږ ته اعمالنا زمونږ عملونه دی ولکم تاسو لپاره اعمالکم تاسو د عملونو جزا ده ونحن له موږ دی الله لرا مخلصون اخلاص کوونکیو. هم تقولون بلکہ تاسوائی ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام و دا اولاد دا وی کانو هودن و نصارا و یهودیان یا نصارا. قلوا آیات دویتا انتم علم آیات تاسی خپوئی گام اللہ او کا اللہ خپوئی گی ومن نظرمو سوک دیر دیر ظالم ممن داغ چانا کتم شہادتن چپٹئی شہادتین دو دد سرد من اللہ دا اللہنا وما الله ند الله بغافلین بے خبر اما دا سنا تعملون چتا سې کوي. تلک امتون دا یو ټوله ده قد خلت جوړان دتلی دی لهاشت د دې لپاره ما جزا د عمل کسب چې دی کم کسب کړي ولکم استاس د لپاره ما کسب تم جزا د عمل چې تاسو کسب کړي ولا تسلون تاسو نه بتپوس نه کیږي اما دا سبارک کانی عملون چې دی کم کارونه کړی دي. ترکیب ته وګورئ. فَإِنْ آمَنُوا فاتحہ و ان شرطیو آمنو پہل و فائل او با جاردا او مثل مضاف دے ماتا او ما موصول مصدریہ دا او آمنتم پہل و فائل دے بی جار مجرور پر متعلق دے جملہ پہلیہ پر تاویل دا مصدر سر مضاف الیہ دا مثل شو مضاف سر مضاف الیہ مجرور دا بار شو جار سر مجرور تعلق تر آمنو پورے جملہ پہلیہ شرط شو او پای جزائیه شوقت هر په تحقیق شو اهتدوا فعل او فاعل جمله فعلیه دای چې کوم د جزا شو شرط سره د جزا جمله فعلیه شرطیه و ان شرط تولوا فعل او فاعل جمله فعلیه شرط شو فا جزائیه انما کافو مکفوفو هم مبتدا د پیش خاف جر مجرور په اعتبار مترادف خبر د مترادف جمله اسمیه پس ایک بھی کہم اللہ او پاچ کم دیاتے پدا سین تنبیس دا پارا یک بھی فعل کئی مفعول اول شہم مفعول ثانی شاء اللہ فاعل سے جملہ فعلیہ اور ہر پہ تو ہوا مبتدا دا سمیع و مبتدا خبر اول علیم خبر ثانی جملہ اسمیہ شو صبغت اللہ اتبعو صبغت اللہ دا یا سبقنا صبغت اللہ مفعول مطلق سے پہلے محذوفہ دا پارا جملہ فعلیہ ومن استفهامیہ مبتدا دا احسنو دا صیغہ دا
اسم تبذیل ضمیر پکې مستتر هغه ممیز او صبغتن د تمیز ممیز سره د تمیز نه دا فاعل د احسنو شو من الله جار مجرور پورې متعلق شګوره ها نو احسنو سره د فاعل او سره د متعلق نه د جمله شبه جمله خبر د منش مترادف د خبر نه جمله اسم په دې ترکیب پوه شئ ونحن له عابدون او حرف عطف نحن مبتدا د له جار مجرور متعلق عابدون پر عابدون اسم فاعل سره متعلق خبر د نامه جمله اسمیه شو قول ورته وایا فعل او فاعل جمله فعل یا قول شو همزه استفهامیه تحاجون فعل فاعل او مفعول فی الله جار مجرور متعلق د تواجون پر جمله فعلیه و حالیه هو مبتدا ربنا مضاف مضاف الیه معطوف الیه و حرف عطف مضاف معطوف الیه سره معطوف خبر ده هو مترادف خبر جمله اسمیه و حالیه لنا خبر مقدم اعمالنا مضاف مضاف الیه دا مبتدا مؤخر جمله اسمیه و حرف عطف لكم جار مجرور دا خبر مقدم و اعمالكم مضاف مضاف الیه مبتدا مؤخر ونحن له مخلصين او حاليا نحن مبتدا له جار مجرور مترجم مخلصون پورے مخلصین اسم فاعل صرف متعلق خبر د مترادف جمله ام په معنا د بل سره غیر عامل او غیر معمول یقولون فعل او فاعل جمله فعلیه قول ان حرف د حروف مشبہ بالفعل ابراهيم معطوف الیه و حرف اسماعیل معطوف الیه صاحب معطوف ثانی یعقوب معطوف ثالث اسبات معطوف رابع معطوف الیه سره ټول معطوفات نه اسم د نشو کان فعل د فاعل ناقصه او نواو اسم شهودن او نصارى معطوف الیه خبر کان سره خبر د ان نشو ان سره د اسم سره د خبر نه مقوله دی یقولون قول سره مقول جمله فعلیه قولیه قل فعل ضمیر بکی متصرف جمله فعلیه قول شو انتم اعلم همزه استفهامیه انتم مبتدا د اعلمو د خبر تر سره د خبر نه جمله اسمیه د معطوف الیه شو ام حرف عطف شو الله مبتدا د خبر حذف د ام الله اعلمو اعلمو خبر شو پوښی تر سره خبر نه معطوف الیه سره مقوله د قول شو قول سره مقوله جمله فعلیه قولیه شو ومن استفهامیه مبتدا د ازلمو ممن کتم شهادتا څنګه اسم تفضیل او ممن من جارا من موصوله کتما فعل ضمیر پکې هغه فاعل الناس مفعول اول پټ دی شهادتن موصوف شو عنده جار مجرور په اعتبار د متعلق سره د صفات چې موصوف سره د صفات نه مفعول ثانی د کتما شو او من الله جار مجرور متعلق سره تر کتما پورې کتما فعل سره د فاعل سره د دوړ مفعولونو سره د متعلق نه دا مجرور صله د منشأ موصول سره مجرور د من شجاعت مجرور تعلق تر ازمو سره د متعلق نه خبر د من متراز د خبر نه جمله اسمیه خبریه ومن الله هو حرف عطف معنا فی الله مبتدا بغافلین دای خبر ما حجازیه ده الله مبتدا اسم شو بغافلین دای خبر او عما تعملون عن ما تعملونه عن جارا ما موصوله تعملون فعل فاعل هو مفعول شو جمله فعلیه صله د ماش مجرور عن شجار سره مجرور تعلق غافلین غافلین سره فاعل سره متعلق ما او مجرور د باش شجار سره مجرور دا خبر د ماش متراز ما سره د اسم سره خبر جمله اسمیه تلك مبتدا د امه موصوف قد خلت جمله فعلیه صفت شو لها ما کسبت دای بل صفت شو یا لها ما کسبت جدا کې موصوف سره صفت نه خبر د تلک سره متراز سره خبر جمله اسمیه لها جار مجرور خبر مقدم شو جمله مستانفه ده او ما کسبت جزاء او ما کسبت جزاء مضاف ده او ما موصوله ده کسبت فعل ضمیر فعل او فاعل جمله فعلیه ده صله د ماشوا موصول سره سره نه دا خبر د لها سره متراز سره خبر جمله ولکم ما کسبتم هم د قسم ترکیب واو حرف تبلا نافیه تسلون فعل او نائب فاعل او عن جارا ما موصوله کانو فعل د فاعل ناقصه او واو اسم شاملون خبر شو خان سره رسله د ماشوا موصول سره مجرور عن شجاعت مجرور تر تسلون پوری تسلون فعل سره نائب فاعل سره متعلق نشه په جمله فعلیه شو په پوښتنه کې نه شي څوک نه دی پوښي هزادار په کوم ځای نه پوښي پاینما هم په شقاق د اجازه پوښوي چاته بل اشکال ممن ومن ازلمو ممن من جاره ده من موصوله ده کتمه فعل ده ضمیر پکې هغه فاعل ده مفعول اول حذف ده چې الناس ده شهادتن دا موصوف شو انده هو صفت شو موصوف سره صفت نه دا مفعول ثانی ده کتمه شو ومن الله جار مجرور متعلق سره تر کتمه پورې کتمه فعل سره فاعل ده دوړ مفعولونو متعلق نه جمله فعلیه صله ده منشأ موصول سره مجرور ده من شجاع سره مجرور تعلق تر ازلمو پورې نشي ازلمو سره ده متعلق نه خبر ده منشأ من استفهامیه ده کړه مبتدا ده اس پہ پوچھ کے بنش زامنگ لا بیات راځي تاسو په پوښتنه ډاکټر صاحب محترمه کنه شي پوښ
شری متعامل ویلې کم دې نه دی ویلم دې چا سره دی ویل کم کسان ترکیب دریم بحث جمله مترجی ته کټ کو ډیر خسړې کنه ساتلو سړې فرما چې بوس ډیر بس اغراض د علامه سیوطی په تعلیقات کې اعتراضات او جوابات پینا بنو اے الیهود والنصارى غرض د علامه سیوطی تعین د مرجع کې چې منو ضمیر چا ترا چې د يهود او نصارا ہوتا بمثل ما منتم مثلو زائدتن دیکھیے غرض بیان د دفع د اعتراض ده خلاصه د اعتراض دا چې دلته وایي کدی ایمان راوړو په مثل دا تاسو چې په ایمان راوړې د هغه په مثل ایمان راوړو نو دی په سمالار دي نو موږ چې ایمان راوړې هغه الله دې رسولان دي کتابونه دي ملائکی دي آخرت دې جنت او دوزخ په دې ټولو خبرو موږ ایمان راوړې کړه دا زموږ مؤمن به دي کنه د دې مثال شته بیا خو دا معنا چې مثال شته کنه کدی د دې په مثال ایمان راوړي کنه نو بیا به پکې دهته دی سوال باندې پوښتنه کنه صحیح پوښتنه کدی د الله په مثال ایمان راوړي کدی ایمان راوړي په مثل ما منته په مثال دا هغه څه چې تاسو په ایمان راوړي د الله باندې موږ ایمان راوړي د الله مثال شته د کی زمونږ د کتاب مثال شته فاتو به صورت من مثله تاسو په پوښوي دې جواب کوي مثلو زائدتون مثلو زائدہ اصل کې د سره پینامنو بما امنتم کدی ایمان راوړ په هغه سچ تاسو په ایمان راوړ په عین هغه څه صحیح څه په اعتراض نه واري دا یو جواب شو دیم جواب مدارک کې علامه نسبی کړی دی هغه وینا با زائدہ د مثلو زائدہ نه ده او دا مثل صفت ده د موصوف محذوفه ده پاره تقدیر د عبارت داسې ده فإن آمنو ایمانا مثل ایمانکم ما به مصدریه شي کدی ایمان راوړي داسې ایمان چې تاسو د ایمان پشانی د تمثيل به د ایمانین شي مشابه تشبیه به د ایمانین شي تاسو په پوښتنه د مومن به تمثيل بنش دا دویم جواب دریم جواب علامہ علوسی کړه دی روح المانی کې اشاره ورته کړی دا هغه دا تبکید دی او تعجیز دی تعجیز او تبکید دا معنا ده کچره تاسو زمون د مومن به مثال پیدا کو بیا ایمان راوړو نو تاسو په سمالای نو زمون د مومن به مثال نشه پیدا کولې نو ایمان لا راوړل خو در کنار نو تاسو په سمالار نه دا سیده چې د قرآن مثل پیدا که بیا په ایمان راوړو نو تاسو په سمه لار یې کړه قرآن مثل پیدا کوي دې ته تبکید او تعجیز وایي ادا دا چې فاتو بصورت من مثلی د قرآن مثل راوړي د قرآن مثل راوړي په پوښتنه کې پنځه قلینه تجتماعت الجن والانس ولا یات بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله او فاتو بکتاب مثله مثل نشي راوړل کنه تعجیز دې کې تعجیز او تبکید مقصود دی تاسو په پوښتنه کې ونستې سلورم جواب ده مثل نه مراد تورات دوی توای پینا منو کدی ایمان راوړ په مثل دا هغه څه چې تاسو په ایمان راوړل تاسو په قران ایمان راوړل دي او دوی په تورات درشته او ایمان راوړل نو په قاده ده او تورات د قران مثال دی کنه پس کې مثال دی چې دواړه منزل من الله دي اوس په پوښتنه مستر محمد تم نه بچي مراد د دې کتاب منزل مراد او تاسو د کتاب مثال دی ځکه دا کتاب منزل من الله دی اوس په پوښتنه کې بنه شي دا یو جواب کړو دغه د صحابه دی ګوره خلک کوئی صحابه معیار حق نه دي الله وی تاسو ایمان پر شان ایمان راوړ فقط ته دا وای تولو که مخ وګرځو په انما شپو په شقاق تابعلاري صحابه ته پامنتم کې چاته خطاب دی نبی علیہ السلام صحابه او صحابه معیار حق شو کنه شو بیا خلک وینا صحابه خو ګناهونه هم کړی دي کرام نو ګناه پسې به ګناه کړی دا خو ګناه نه رسته سويست دي توبه وي
ګناه د صحابي پاتې شوی نه ده داسې یو صحابي څوک نشي ښودلی چې دا ګناه کړې ده او پاتې ده د ګناه د صحابي ګناه پاتې شوې ده صحابي ګناه کړې ده او دا غرې په سر باندې سور و داسې تکلیف پکې پیو او بس ګناه د ځان نه په توبې لرې کړې ده بس دا هم زموږ دپاره اتباع ضروري ده دا مرداران وایي صحابه معیار حق نه دي مودودی لکلی دی پا کتاب کے اللہ و اللہ کے رسول کے سوا کوئی معیار حق نہیں اللہ و دا اللہ دا رسول نہ بغیر ایس سوک کوئی گورے دا سور دا سالبے کو لیے دے ایس سوک معیار حق نہیں تاسی پہ پوچھے اس دا رسول نے سب مراد دی کہ دا رسول خدا نے نبی علیہ السلام مراد چی خوبیا یو لکلی رزر پیغمبران هم راغل چاگا معیار حق نہیں اللہ و اللہ کی رسول دا خو ترکیب اضافی شو اضافت محدی دے اللہ و دا اللہ در خاص رسول نچ نبی علیہ السلام دا دین بغیر پیغمبران معیار حق نہیں اور کنا رسول کے منگا دا استقراق دا پارا اضافت تو اخلو نبی ابا معنا دا سی چھ پیغمبران معیار حق دی خود دین علاوہ دا نو خلق معیار حق تاسی پہ پوچھے کہ بے نشتہی پہ دا غلط خبر دا اور دی دا کتابونو کی لکلی دی اور کورتو وَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ دلتے متعلق ذکر کئی کمخی وگرزر دی ایمان نبی بدے سر فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَخِلَافٍ مَعَكُمْ تا شقاق مانا کی پہ اختلاف کی دی تاسو سا خلاف تا شقاق زکوئی زکاوی پہ یو شق کی دی و تاسو ببل شق کی آئی یا مخالفت تا شقاق زکوئی یو مخالف بالمخالف تا داسی سنگ آڑی پلا رکی چیزی داسی سے مخواڑی لاس پر سر نملے السلام علیکم ورحمۃ شقاق ہوتا ذکر شق پس ایک بھی کہم اللہ یا محمد اشارہ کی کعب کے خطاب محمد علیہ السلام ترے اور شقاقہم دا گوری عبارت پہ حضرت مضاف سر دیتا اشارہ پس ایک بھی کا شقاقہم اللہ لدید شقاق نہ بتاتا اللہ کا بیشی دا شقاقہم گوری دا عبارت پہ حضرت مضاف سر دا مضاف کم دے کے پڑھتے عبداللہ پس ایک بھی کا شقاقہم اللہ وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوال متعلقات ورسره ذکر کئی وقد کفاه اللہ یاؤم نبی علیہ السلام تعالیٰ کا پیش دوین بی قتل قریضہ قتل کو نبی دا نظیر و ضرب الجیزی علیہ موجیزی بیوالا سبغت اللہ اتبیو سبغت اللہ دا مصدر موقت دے دا امنا دا پارا اور نصب بفیر مقدرہ سر دے سبغنا اللہ سبغتہو والمراد به دینه الذي مراد په دې سره غ دین دی فترن الناس علیها علی چې الله پیدا کړی دی خلق باغی باندې نو دې ته صبغه ولې وای صبغه رنگ ته وای درنګ اثر مکاری کې په کپڑا باندې او د دین اثر مکاری کې ظهور اثر علی صاحبی ځکه اثر د دې دین مکاری کې په صاحب باندې کسبغه په ثوب لکه رنگ چې په کپڑا مکاری یعنی ما به اشتراک کې شه ده ظهور دا اثر ده ظهور ده او دې کې استعاره کوم استعاره ده مصرحه ده تشبیه د دین ورکړی ده د صبغه سره د دین د رنگ او مشببی کلام کې ذکر ده چې صبغه د رنگ ده نو دا استعاره مصرحه شو ومن الاحد دې کې ساره دې خبره تکای چې دلته د امن استفهامیه ده په معنا ده انکار سره اثر من الله صبغتن تمیز تمیز ده اوس اعتراض وارد دي چې تمیز خو یا محول عن الفاعل یا محول عن المفعول یا محول عن المبتدا دا کم یو ده تاسو بچو کې دا تمیز محول عن المبتدا ده تقدیر د عبارت داسې ده ومن صبغته احسن من صبغه الله پی پوچھئی ومن صبغته احسن من صبغت اللہ صبغته با مبتدا شی من صبغت اللہ بے خبر شی متراس الخبر دا بخبر شی دا مطلب تمیز محول عن الفاعل بانے پوچھئی تمیز محول عن الفاعل دا غباری تمیز دا محول عن المبتدا ونحن لو عبدون قال یهود للمسلمین نحن علی الكتاب دا شان نزول دا تحاجوننا ذکر کئی یهودیان مسلمانات منگا اہل کتاب الاول قبل زمنگا اقدام دا او انبیاء ندی راغری دا عربنا کہ محمد نبی وی زمنگ نبوی لیکن تالی باطل دے نو مقدم مثل دے منگ نہ دے نو نبی ام نہ دے اللہ تعالی نازل کہ قل لهم دیتا و تحاجوننا تخاصمون تاس جگڑ کوئی من سر بالله اذا اللہ بارکی اللہ تقسیم بارکی من سر جگڑ کوئی دا خود اللہ تقسیم دے پیغمبر علیہ گلے دے
ان استفا نبی من العرب چرا لګره دې نبی د عربنا وهو ربنا وربكم دا زمون رب دې استاد رب دې فلهو ان يستفي من عبادي من يشاء دا د پارشته چفخ کې د بندګانو چې څوک فخي ولنا اعمالنا زمون د پاره مرونه زمون دې نو جزا به موږ ته جزا راکو کوم اعمالکم تجازون بها فلا يبعد تا بیننا دا يكون باعمالنا چې زمون په اعمالو کې ما هغه شي نستحق به الاکرام چې مستحق یې موږ باغی باندې اکرام ونحن له مخلصون موږ دې لپاره اخلاص کوون کې بدین او عمل کې مقبول دی مخلصون ذکر کوي دونکم تاسو نه علاوه فنحن اولا بالاستفاء موږ غوري په استفاء په غوروالي سره چې الله غوړه کړی او حمزه د انکار د پاره د پاتو حاجون نه کوي او جمل ثلاثه احوال دی ګوره ها جمل ثلاثه کم کم یادې وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون دا درې وانه جملې حالونه دي ها دنانا حالونه دي د مفعول نه تهاجون ام په معنا د بل سره اشاره کوي د چا منقطع یاده یقولون په یاو تا سره راغلي دي او قل هم متعلق ذکر انتم عالم عامل اے الله عالم اشاره دي خبر ته کوي چې دا الله خبر حذف ده ځکه په اب سره په جمله باندې عطف کې تسویه وقد برأ منهم ابراهيم عليه السلام د دینه بیزاری ښکار کړی دا ابراهيم د دینه به دغه کړی دی جدا کړی دی په دې قول سره ما کان ابراهيم يهودي ولا نصراني والمذكورون ما هو تبع لهم او کم چې خلق د دې سره ذکر دی هغه د دې تابع دي ګورئ دوی دا وکړه چې ابراهيم او اسماعیل او دا چې کوم دي يهود او نصارا الله یې خدای ظالمان تاسو خپوي الله خپويږي چې هغه يهوديان دي يهوديت او نصرانيت د ابراهيم او د اسماعیل نمخ کې تراغله کریسته تراغله جواب راکړي کریسته تراغله نو چې سره دا ویل چې مخ کې سره تیر شوی چې دا په دې رسته پاټه ها موږ دا ویل چې امام ابو حنیفه رحمه الله تحریک انصاف پاټای ها ویله بشیا لکه یا دا و چې امام ابو حنیفه دیو بدیو دا ویل شو د احمقانه سوچ دی ابو حنیفه کوم ځای کې تیر شوی دی دیو بدیل خوش پیدا شي تاسو پوښی یا دا وای چې شیخ الهند رحمه الله په پلان کې پاټای کېو یا مولانا قاسم نانوی رحمه الله دا درو خبرې وری ځکه د سې سړی به منسوبې چې هغه د پاټای نه روسته د ډلې د جماعت نه يهودیت او نصرانیت روسته دي ابراهيم عليه السلام د مخکې د تاسو څنګه وای چې ابراهيم عليه السلام يهودي وو ابراهيم عليه السلام په وخت کې خو يهودیت نه وکنه څنګه يهودي انت معلم الله کې دې خبرې ته اشاره ومن ازلم سوق دې ډېر ظالم ممن دا غچانا کتما اخفا من الناس چې پټي د خلق نه دي من الناس کی اشاره دي خبر ده چې مپوري اول د کتما پټ چې ناس ده او شهادتن دای مپوري ثاني ده عنده کائناتن دا کائناتن متعلق ده عنده ده او نو مطلب صفت اول څه صفت څه شهادت بعض وی من الله صفت ثاني ده شهادتن ده خو خبردار چې من الله جان مجرور متعلق ده تر کتما پوری ده الله نه پټي الا حد عظم منه اس څوک ډیر ظالم نشته ددنه وهم اليهود دا يهوديان دي کتمو شهادت الله دا الله گواہی پټکړه په تورات ابراهيم ته په حنیفیت سره تورات کې دا چې ابراهيم عليه السلام د ملت حنیفي تابعدار او حنیفي مایل او د باطل نه حنیفي دا معنا نه چې حنفي مایل او د باطل نه ومن الله بغافرین عما تعملون تهدید الله تهدید تهدید الله تاسو عملونه خبر ده الله به تاسو جزا درکړي تلک امه قد خلت زعماک دی باندې اعتراض دی چې دا خو تکرار راغی تقدم مثله ته دې مثل تیر شوی دا خو تکرار څه تکرار خو طالبان وایي شنی دی جوابدار چې هغه د پیغمبرانو بارک مخکې تلک امه نو دا د يهودانو د اسلام په بارک تکرار نشته ما کسبت باندې اعتراض وارد دی چې دوی د لپاره هغه څه دي چې دوی کسب کړی دي نو دا موږ به ورته ملاويږي عمل به عین عمل ملاويږي جواب دا عین عمل نه ملاويږي جزاء د عمل به ملاويږي عبارت په حذف د مضاف سے الله جزاء ما کسبت بیا اعتراض وارد دی چې ما خود غدا دا موصوله دا او کسبت په او ضمیر په عائد پکې نشته جواب دا عائد پټ دی لها ما کسبت هو مفعول پټ دی کنه آیت چې کله فضلې حذف کیږي کا درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم